زه اوس دې وخت کې ناست یم مسجد بلال شاکوټ روډ باندې کاری حیات استاد سره. کوم چې تاسو په موقع باندې راغلی ټولو نه مخکې قرآن مجیدونه راخیستې شوي 500 پورې 500 پورې قرآن مجیدونه موږ هېڅ حکم نه دي لیدلي وارم بند څو کالونه موږ دا خدمت کوو دلته جومات کې او تر اوسه پورې داسې څه واقعه نه ده راغلې. صاحب چې څنګه حقیقت بیان کو نو همدغه رنګ دی چې د خبرو کا دغه خبرم ټول ور ده مسلک والا ملګري او په دې کې څه مذهبي منافرت او څه اختلافات هم نشته. ملګرو د خواست کو چې دا چرته یو جماعت سره بسم الله الرحمن الرحیم. زم تاسو ورور تاسو ملګري عامر خټک آسمان ټي وي باندې تاسو مخاطب یم. عزتمندو پرون یو سوشل میډیا باندې په خاص توګه په واتس اپ یو څو ګروپونو کې دا خبره نن زیاته مشهوره شوه چې مختلفو خلکو په دې باندې بیانات ورکړل. زه اوس دې وخت کې ناست یم مسجد بلال شاکوټ روډ باندې کاری حیات استاد سره. نو دې دلته کې یو داسې خبره سوشل میډیا باندې وایرل شوه چې خدای مکه څوک راغلي دي او په جماعت کې د قرآن بې حرمتي شوې ده. نو هغې د دې اصل حقایق څه دي او دا څه شي وو څه واقعه شوي وه هغې باره کې د دې جماعت چې کوم مشر زمونږ خطیب صاحب دی امام صاحب کاری حیات صاحب ما سره موجود دی. کاری حیات صاحب دا راته ووایي چې دا واقعه څنګه شوې وه او دې کې څه حقایق دي چې دا ډېره مشهوره شوه. بسم الله الرحمن الرحیم. ډېره مهرباني هټک صاحب او ډېر ښه مو وکړو چې تاسو په موقع باندې راغلی ټولو نه مخکې چې د دې حقیقت د خلکو د ښکاره شي. حضرت دا پرون ماسپښین لمونځ ته چې رالو که نه مؤذن راځي او جومات ته موږ تاله لګو او جومات تاله و هغه تاله کولو کله او رالو اذان دپاره ځان تیار کو چې جومات حال ته ننوتو نو جومات حال کې قرآن مجیدونه د الماریو نه راغستې شوي او په صفونو باندې ایښودلي شوي ځای په ځای او داسې ضعیف پکې قرآن مجیدونه نو یو قرآن مجید پکې ضعیف تقریبا ټول قرآن مجیدونه راخیستې شوي 500 پورې 500 پورې قرآن مجیدونه. نو موږ هېڅ حکم نه دي لیدلي وارم بند او دلته مدرسه هم را سره ده. نو 10 کالونه موږ دا خدمت کوو دلته جومات کې او تر اوسه پورې داسې څه واقعه نه ده راغلي او داسې شپه هم نه وه او موږ هر وخت د ورځې مکثر په جومات کې یو خو په دغه ورځ باندې زه نه وم او جومات تاله نو موږ وروسته چې په سړو دماغو باندې سوچ وکړو نو دا خبره چې کومه ده داسې د شپږو کالو 7 کالو ماشومان هغه جومات ته راننوتي دي د ګیټ د لاندې داسې یو فوټ سپیس شته دی نو په هغې کې که دا راننوتي موږ لیدلي دام نه دي نو هغې داسې حرکت کړي وي که نه څه نقصان یې کړی دی نه ګړی ماته کړی نه لیټ مات کړی نه پکې مات کړی دی او قرآن مجیدونه هم ضعیف کړي نه دي خو دومره یې کړي دي بس الماری نه راخیستي دي. نو دغه حقیقت دی مونږ خو څوک لیدلی نه دي په چا باندې دا دغه نشو کولی. کاری صاحب په سوشل میډیا باندې چې کومه خبره زیاته چلیږي مشهوره ده چې هغې کې دا ویل کېږي چې قرآن شریفونه یې ضعیف کړي او د هغې پاڼې په دې حال کې خورې ورې پرتې وي دې کې څومره حقایق دي؟ نه جی داسې څه حقیقت نشته هغه به تاسو ته موږ په موبایل باندې هم ښیو الماری کې قرآن مجیدونه اوس هم پراته دي او دغه یو قرآن مجید ضعیف دی نو دا موږ دا د مخکې نه ضعیف راغلی داسې موږ سوچ کوو په دې باندې دا د مخکې نه ضعیف پروتو دلته کې نو چې هغه راکوز شوي دي نو هغې نه به پاڼې اخوا دېخوا شوي هوا سره یا څه بل څه وجوهاتو سره. کاري صاحب دا راته ووایي چې اوس تاسو څه وایي چې دا دې کې او بل یو خبر اهم دی کې دا ده چې تبلیغي جماعت والا څوک دلته راغلي وي دلته داسې چې څوک ځنه خلک پکې دا رنګ ورکوي چې یاره دا څوک تبلیغ والا راغلي وو هغه یې د جماعت کې وو نو کیدای شي دا هغو کړي وي هغو کې څوک داسې کس وي لکه دماغي مریضي یا ستاسې نو دې کې څومره حقایق شته چې واقعي تبلیغ والا راغلي کو دا څوک هسې دا رنګ ورکوي؟ نه جي داسې تبلیغ والا په خپل وخت باندې راځي هغې ښه مونږ اکرام کوو خدمت یې کوو هغې زمونږ ته دلته کې خپل دعوت چلی او دې څیزونو سره هغې مونږ په هېچا باندې هغه دعوه نشته دی هېڅ کله هم یو مسلمان سړی هغه داسې حرکت نه کوي دا داسې ماشومان هم نه کوي چې هغې سبق ته راځي خو دا د هغې دومره ماشومان دي چې هغې ته د قرآن مجید د تمیز او د احترام اډو پته نشته چې دا د مسلمانانو کتاب دی قرآن دی او بالکل هېڅ مونږ چا باندې هغه دعوه نشته ایسچو صاحب هم راغلی دی نه وړاندې او هغې هم رالو تحقیقات یې وکړو هغې ته مونږ دغه خبره وکړله او دې ته هم دغه خبره کوو او دې ته نور هوا ورکول نه دي پکار جي
مونږ خو دا سوچ دی. بالکل جی دې ته داسې هوا نه دي ورکول پکار چې هغې سره د خلکو جذبات مجروح کېږي. دا راته ووایي چې اوس په دې موقع باندې تاسو عام عوام ته لکه څنګه تاسو خو دا هم ویل چې داسې څه کار نه دی شوی چې موږ ورباندې دا وکړو. نو اول به تاسو په دې باندې احتجاج کولو، غټ احتجاج به تاسو کولو، بجای دی چې په سوشل میډیا باندې دا خبره مشهورېږي. نو د سوشل میډیا باندې چې کومه خبره اوس وایرل کېږي لګیا ده او تاسو دا پیغام هم وګوري، زه د عام ولس ته د خلکو ته زموږ چې څومره ملګري دي هغو ته دا درخواست کوم چې مهرباني وکړئ داسې خبره چې کلم تاسو په چې ته اورئ نو اول د هغې تحقیق کوئ، د هغې پوره ځان خبروئ، بیا چې ته هغې ورکوئ نو په خپل پاڼه باندې یا خپل فیسبوک پیج باندې یا په یوټیوب باندې ورکوئ نو اول د هغې پوره تحقیق کوئ. ځکه چې دې سره د خلکو الحمدلله ټول موږ مسلمانان یو، د یو مسلک والا یو، نو ډېر زیات جذبات مجروح کېږي او خلکو دل ازاري کېږي. نو استاد جي دې باندې تاسو رڼا واچوئ. دا خو موږ سره جی عبدالبصیر صاحب هم ناست دی او دا زموږ سیکرټري صاحب هم دی او زه خو دا وایم جی چې یو دروغجن سړي دپاره دا کافي دی چې یو خبره واوري د هغې تحقیق یې نه کړي، هغه مخکې شیر کړي، هغه مخکې ورسوي که نه جي. نو دې ته هوا نه دي ورکول پکار. ما خو تر اوسه پورې نه فیسبوک کتلی دی نه مې وټساپ کتلی دی. دلته دا ملګري رالو یقین وکړه بالکل خبر هم نه خو راته دا خبره وکړه چې په هغې باندې داسې یو خبر شایع کېږي او ډېر زیات چې کوم دی مخکې روان دی. نو بس موږ دا خبره ضروري وګڼله چې په دې باندې کینو د دې حقایق خلکو ته ښکاره کړي. ور چې تاله هر کله تاله وي ور او ور خو چا نه تاله ماته کړې ده او نه چې کینې داسې دلته یو دوکاندار مخې ته ناست وي هغه هم د دې شاهدي کوي چې کینې ما څوک نه دی لیدلی چې کینې کوم دغه ته ننوتي وي جومات ته ننوتي وي تاله یې کولو کړي وي. ډیره مننه جی مینوالو. اسمان ټي وي باندې تاسو ته مخاطب یم. دلته کې ما سره جمعیت علماء اسلام مولانا عبدالبصیر صاحب ناست دی، جنرل سیکرټري صاحب. راځئ هغه هم د افسوسناک پیښې نه خبر شو نو دلته راغلل. مولانا صاحب دې باندې تاسو خپل رای ورکول غواړئ، د خلکو ته څه پیغام ورکول غواړئ؟ بسم الله الرحمن الرحیم. جزاکم الله خټک صاحب. څنګه چې کسان ګروپ نه موږ ټول خبر شو نو زه فوراً راغم او قاري حیات صاحب ته دلته جومات ته پولیس والا هم راغلي وو، هغوی ووتو. حیات قاري صاحب چې څنګه حقیقت بیان کو نو همدغه رنګې دی چې دوی خبر وکړه، دغه خبره موږ ټول اورده. خو لیکن الحمدلله موږ په دې علاقه کې داسې څوک نشته دی او خصوصا بیا د موږ په دې ویلیج کونسل کې ټول یو مسلک والا ملګري او په دې کې څه مذهبي منافرت او څه اختلافات هم نشته. نو دا چې کوم حرکت شوی دی نو ماشوم به کړی او مشر داسې نشي کولی. نو موږ ټول ملګرو درخواست کوو چې دا چرته یو جومات سره هغې سره منسلک کول نه بغیر لکه څنګه چې په هغه کسان ګروپ کې خبره وچلې ده چې تبلیغي جومات نه جي تبلیغي جومات خو چې کوم دی هغې کا څه اعلی کلمت الله دپاره لګیا دي. دعوت او تبلیغ مقصد څه دی چې هغه خلک الله پاک سره جوړ کړي. نو بیا ټول نړومبیا همدغه خلک چې کوم د الله جل شانه د دین خدمت کوي ای د الله جل شانه د کلام عزت هم کوي. نو زه ټول ملګرو ته د اسمان ټي وي په واسطه سره خواست کوم چې دې ته یو مذهبي هغه عوام ورکوي، ماشومانو حرکت کېدی شي، د مسلمان او د بالغ سړي داسې حرکت نشي تللی. جزاکم الله خټک. ډېره مننه مینوالو. څنګه چې تاسو دا خبرې واورېدې د جماعت مشرانو هم، نو زه په دې اخره کې تاسو ته دا ریکویسټ کوم چې مهرباني وکړئ داسې څه خبره مې ما مخکې مو ویل داسې څه خبره مې اول د هغې تحقیق کوئ بیا یې په سوشل میډیا باندې یا په خپلو ګروپونو کې هغې باندې خبره کوئ، اول معلومات کوئ جي. او دې سره تاسو نه اجازه غواړم. ډېره مننه. السلام علیکم.